سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. درود شريف هو اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو او دغه اجتماع حاضرین مسلمانانو ورو نن دغلته د دې مدرسه تعلیم القرآن والسنه د ګڼو شمېرو ماشومانو ختمونه دي او دغه مدرسه کې قراء حضرات حافظان عالمان د قرآن شریف خدمت کوي او گران قدر محترم رو جناب مولانا مفتی حمزه امانی صاحب حفظه الله دا غیرون دی محترم دانیال امانی صاحب او محترم موسی امانی صاحب او گن شمیر قاریان حافظان دی د قرآن شریف او د دین خدمت کوي. الله د محترم مولانا مفتی حمزه صاحب او دا هغه د ټولو ورونو د استادانو دا خدمت قبول کړي. او تاسو دوستانو چې څومره مینه کوئ د مدرسې سره او که محبت کوئ الله ستاسو دا مینه محبت او د مدرسې خدمت په خپل درګاه کې قبول کړي. ورونو زموږ د عالمانو نه خدای د دین ډېر کاره دی. زه د زړه نه درته وایم ګورې ما لمونځ وکړ چې زما د دین عالمان ډېر خوښ دي. زه عالمانو کې دا فرق نه کوم، زه وایم ټول د خدای د دین او د قرآن خادمان دي. عالمان ډېر مخلصین دي زما. د دغه علماو د برکت نه د خدای دین امت ته محفوظ نه رسېدلی او د دې علماو د برکت نه د الله دین نور هم خورېږي. شکر څوک لګیا دي د قرآن خدمت کوي، د ناظرې، څوک د حفظ، څوک د دیني علومو مدرسې یې جوړې کړې دي چې جومات کې امام د درس یې شروع کړی، څوک ماښام ماسخوتن د قرآن شریف ترجمې او تفسیرونه کوي. حتی په دې روژه کې هم قسم دی زموږ عالمان لګیا او د قرآن شریف تفسیرونه خلکو ته ښیي. چا نور کتابونه شروع کړي خو مقصد د دین خدمت دی.
چا د جنکو مدرسې جوړې کړي د بناتو. او نن د دقې علماو د برکت نه بې شمېره جنکۍ عالمانې شوې او څه حافظانې شوې او څه قاریانې شوې. یقین وکړئ چې زنانو د دې علماو نه دین زده کړه، علم یې زده کړه، او هغه جنکۍ نن کتابونه لیکي. ګڼې شمېرې جنکۍ مصنفاتې دي، مؤلفاتې دي، کتابونه لیکي. او چې بیا د کمې مدرسې نه دا هلکان خو لا بیا هم چېرته امامتي شروع کړي، خو چې کمې جنکۍ فارغې شوې او بیا واده شوې د خاوند په کور کې خپله مدرسه جوړه کړې. دا ټول د دې عالمانو برکت دی. لګیا دي په کورونو کې خلکو پسې ګرځي چندې راغواړي، په دوستانو ګرځي، چاته وایي جومات جوړ کړئ او پیسې راغواړي. لکه جومات چا له جوړئ؟ همدې قوم نه چې دا قوم پکې منځونه کوي. مدرسه چا له جوړئ؟ هم ستاسو بچو له یې جوړئ چې ستاسو بچي پکې قرآن زده کړي، ستاسو بچي پکې دین زده کړي. ملا صاحب ټول ستاسو دپاره یقین وکړئ لګیا دی. ګورئ دا ده په هکله وایي ما سره اوس مې لکه ناوخته دی، وایي بیا هلته دروړم. مې راوړه سړیه چای موږ نه خلاصوي. دا دې ما ته وایي دې خوشحاله شي. ټول خدمت ستاسو د بچو کوي. څومره زه دې ورځو کې موږ سره ټیمونه نه یقین کوه که په لاره هم راسره دونه ټیم یې چا سره کښېني. مولانا صاحب راته اوس وفرمایل مې څوک کوم هلته ضرورت مې دی واپس ځم. په زرګونو ګورئ، په زرګونو تعداد هلکان دلته کې په زرګونو تعداد هلکان ناظران، حفظ، قاریان، عالمان، په زرګونو تعداد جنکۍ حافظانې شوې، قاریانې شوې او عالمانې شوې. دا د دې علماو برکت دی. زنانه ته منځونه نه ورتلل. یقین کوئ که قرآن شریف زنانو له ورته چېرته په کلي کې په محله کې یو زنانه دوه به و چې هغې له به قرآن شریف ورته، یعنې زنانو له د سر قرآن نه ورته، منځونه نه ورتل. یو بوډۍ ښځه وه زمونږ په ګاونډ کې وه، دی ماشوم لوی کړی وم، لوبونې ډېر خدمت یې زما کړی دی. مونږ ورته اوس هم دعاګانې کوو چې خدای وبخښي. ما ته یو ځل کور وی دا زنانه خو تهجد هم کوي، مونځ هم کوي، خو مونځ نه ورځي، دې ته مونځ صحیح کول غواړي. مې صحیح کوې؟ وی خو غوسه کېږي. مشره ښځه ده، مونږ ورته غږ نه شي کولی، زمونږ ټول خدمت به یې کوو. دا ماڼه به یې هم زمونږ له وبول، زمونږ یې ماشومان لوی کړو. وی ته ورته څه چل وکړه، غریبه برباد شوه، مونځ کوي، تهجد کوي، نفلونه ورځي نه. یو ځل مې کېنوله، مې ما ته مونځ تېر کړه. وی ما له راځي. ما ټیک شو که نه، ما خو دا نه وي چې نه درځي. مونږ بیا د نه زده کړو، ثواب به دې وشي. ډېر بار مې وی، اخره کې مې را مجبوره کړه چې مونځ یې راته شروع کړه. په خدای داسې چاري او داسې یو یې پکې وکړه، مانج یې پکې وکړه لکه تاسو چې په شړه ځمکه کې کوئ. داسې کې الحمدو لله رب العالمین، نه رحمانې نه رحیمې. ای ته مې خدای دې دا جورابه مخ مې رات کړه، دا جورابه مخ دې نیولې دی، زړې پوسکې قرآن نه درځي، مونځ نه درځي. وی ما له راځي. ملامته نه شوه. ما ته وایي ماشوم هم لوی کړه، ته اوس مونږ ته منځونه ښیې، ته اوس مونږ ته قرآن ښیې، ماشوم هم لوی کړې، ما ستا د نیا نه زده کړی دی. نو مې زما نیا خو اوس مړه ده، نو د کوم قبر نه یې درته راوباسم. دا خو د نیم کلي استاده وه زما نیا، او قاریه وه. اوس نشته دی چې زه ورته ویم چې راشه شاګرد یې له دی 17 قاریه چې ده، مونځ نه ورځي ښځه. راشئ وګورئ د دې عالمانو د برکت نه د جنکو مدرسې درته جوړې کړې. نن زنانه قاریانې دي، قاریانې، او نن زنانه په خپل میاشت کې د حسن قرت مقابلې کوي. نن زنانه تفسیر زده کړه،
نن زنانو ترجمې زده کړې، نن زنانه عالمانې شوې، نن زنانو بورقې او پړونه په سر کړل، شپو ته په دې اوړي کې جورابې اچوي. دا د دې عالمانو د مدرسو د برکت. نن ستاسو بچي هر کور کې انشاءالله ډېر خلک مایوسه دي، د موږ بعضې ملایان صاحبان مایوسه دي، یاره دي بس خلک خراب دی، ملایانو پسې خبرې کوي او مدرسو پسې خبرې کوي. مې چرم خراب نه دی، دا په سلو کې یو دوه منافقین د حضور پاک زمانه کې مو، دا چې دلته اوس دا دومره په سوونو خلک ناست دی، دا خو دین سره مینه لري. دا موږ له چې جوماتونه جوړوي او چندې راکوي، دا خو دین سره مینه لري. دا موږ له مدرسو نه چې چندې راکوي، دا خو دیندار خلک دي. شکر دی دا چې بچي نن په ناظره فارغ شو، په حفظ فارغ شو، دا دیندار خلک دی. شکر دی ما دین په ترقۍ روان دی. یاد وساتئ زما ورونو، اگر ورځ را روانه ده که زه جمدی وم وبه وایي چې ملا صاحب رښتیا دې ویلي، که مړو منو یو دوا به راپسې وکړې. او اگر ورځ را روانه ده چې په هر کور کې به که خیري د قرآن شریف حافظ او قاري موجود دی انشاءالله. هر ځای مدرسه جوړه شو. شکر د عالمان چې د موږ سره سخت کال 1265 هلکان دا د دور حدیث نه په نعمانیه کې فارغ شو. تقریبا 1400 سره پاسه په دارالعلوم حقانیه کې فارغ شو، بلکې زیات. دا چېرته ځي؟ دا مدرسې جوړوي، دا جوماتونه تاسو کې درسونه شروع کوي. انشاءالله د خدای کرم، د خدای فضل، دین ښه په ترقۍ روان دی. د خدای فضل ورشه تبلیغ وګوره، پخوا به صرف 3 ورځې اجتماع و په ریوند کې، اوس څو ورځې اجتماع؟ اوس 3 یو 3 بل، په بله میاشت کې بیا 3 یو 3 بل، 12 ورځې اجتماع او خلک پکې نه ځایږي. مایوسي به نه کوو. دین شکر دی په ترقۍ روان دی الحمدلله. او دا اکا دوکا ملا پسې او مدین پسې او نقطې پکې راوباسي. دا ملا خو پکه ګیا وړو، د خو سر کوږ و، پټکې داسې و او شونډې داسې و، پلانکې دا منافقین د حضور پاک زمانه کې مو قسم په خدای د دین په جامه کې، قسم مې راته وخوړ په خدای قسم چې عبدالله ابن ابی حضور پاک پسې منځونه هم کول، قسم په خدای پیغمبر سره جهادونه هم کړي دي، ورسره تللی دی. او دونه په اعتماد و چې وصیت یې کړی و، وایي د ما جنازه به حضور پاک کوي، او د هغه کمیس راوړی ما ته یې واچوي. دونه په اعتماد و، خو د پیغمبر مشري نه وه منلې، د هغه نبوت یې دړه نه نو منلې. دا منافقین خو هغه وخت کې مو پیغمبر پسې داسې خلک اوس هم د دین په جامه کې شته چې نه د هغوی نه پیغمبر خلاص دی او نه د صحابه خلاص دي. دا 2 خلک دي په سوشل میډیا یې ګرمه کړې ده او خلکو کې مایوسي پیدا کوي. موږ نه مایوسه کېږو، دا منافقان هغه وخت نه را روان دي. دې خلکو حضرت عثمان شهید نه کړ، دې خلکو د پیغمبر نوسې حضرت حسین چې پیغمبر به ونه شونډې ښکلولې، هغه حضرت حسین چې حضور پاک په د څادر لاندې د سینې پورې جوخته او په شملا به یې سورېده. دې خلکو هغه د 72 خاندان نبوت د ګلانو سره شهید نه کړ. دا منافقین د یهودیانو دوستان، د عیسایانو دوستان، دا د هندوانو د سیکانو غلامان، دا په هر زمانه کې دا به د دې پروا به نه ساتو. څومره چې تاسو لکه نن چې رالی د دې مدرسې سره او د ماشومانو سره کېناستې، د دې په خوشحالۍ کې ځان شریک کړه. دقسې چې د دین او د اسلام او کوم ځای د قرآن جلسې ټول به ځای که خیر انشاءالله ښایې به خلکو ته. او دا چې کوم هلکان سوشل میډیا والا دي، دې ته مې چې خلکو د اسلام زور وښایې، د اسلام قوت وښایې چې په دغه منافقین اور بل شي اور. الحمدلله زموږ د عالمانو، قاریانو، حافظانو نه خدای پاک د دین ډېر لوی کار اخلي او دې له به خدای په آخرت کې لوړې مرتبې او لوړ مقامات درکوي چې خیر او تاسو له به هم خدای پاک درکوي انشاءالله العزیز. یو ځای به د دین خدمت کوو، تاسو به هم کوئ، موږ به هم کوو. تاسو به راله جومات جوړوئ، موږ به پکې لمونځونه درته کوو. تاسو به راله مدرسې جوړوئ، موږ به پکې ستاسو بچو ته سبقونه ښایو. تاسو به زموږ د عالمانو او د قاریانو په خولې خپل بچي راوباسئ، دوی به ورته سبق ښیي. دین به په شریکه چلو که خیر انشاءالله. او د دین ترقي د خدای زموږ نه زیاته خوښه ده. دین به انشاءالله په ترقۍ روان وي که خیر. نن مجلس ته قرآن شریف دی. قرآن شریف څه شی دی؟
دا الله کلام د خدای خبر او زمونږ د ښکلي مبارک پیغمبر معجزه ده. د قرآن شریف د نازلېدو نه مخکې د دې مکې د خلکو د حضور پاک سره ډېره مینه وه، دومره مینه یې وه چې په لاره به ته خلکو به یې قدر کو د حضور پاک. یا الصادق الامین، حضور پاک ته به یې رښتونی وي، امانتګر به یې ورته وي، صادق الوعد به یې ورته وي، د وعدې پابند دی. دومره قدر په مکه کې د چا نه وکړم چې د حضور پاک د رکوټي والي نه خدای هغه کې یو کوالټي پیدا کړې. پیغمبر علیه السلام کې د پیغمبرۍ نه مخکې وروسته یو مضبوط انسانیت و، یو شرافت و، یو عجزي وه، یو انکسار و، یو ښکلې خوی د خلکو خوښ. خو چې کله قرآن شریف نازل شو پیغمبر مبارک فرمایي وی ما به وی چې دا جوړه مکه نه ده، ما به وی جو دا مکې هغه خلک نه دی، خلک بالکل الوی شو. چا وی ساحر دی، چا وی کاهن دی، جادوګر دی، چا وی شاعر دی، چا څه چا څه، روانه د خدای قرآن سره. انهم لا یکذبونک، وی دوی ستا ذاتي اوس هم تکذیب نه کوي. دا تا ته چې دروغجن وایي دا د بلې وجې نه وایي، ستا د اخلاقو د وجې نه وایي، ستا د ذات ته وجې نه وایي. ولكن الذين كفروا بآيات ربهم يجحدون، روانه د قرآن سره غټ الزام یې رونو ته ولګاو، وی دا قرآن د حضور پاک خپلې خبرې دي، دا د خدای نه دي، د خدای پیغمبر کړی نه دی، دا د ځان یې خبرې جوړې کړې دي. ورجل افترا، د ځان یې په خدای دروغ وایي، دا د خدای خبرې نه دي، دا د خپلې خبرې دي. بس چې دی ووایي نو الله قرآن نازل کړ. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. زي تاسو جوړ بیا ورته نوره مسانه کړه، فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، زي د لسو سورتونو په شان جوړ کړي. بیا ورته نوره مسانه کړه، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. که تاسو وایئ چې دا د خپلې خبرې دي، دیم عربي دي، تاسو هم عربي یې، دیم په عربۍ کې جوړ کړی دی، دا ستاسو په باطل ګمان او تاسو په عربۍ کې جوړولی شئ. زه تاسو کې فصیحان او بلیغان شته، زه تکړه شئ. پټې صورت وګورئ، طالبان پوهېږي وایي دا تنوین د تنکیر تقلیل دی، په ټول قرآن کې راکوټې صورت صورت کوثر دی، یا د هغې په شان جوړ تکړه شي. چیلنج چاته؟ پښتنو ته، پنجابیانو، پارسیبانانو ته نه، هغې خلکو ته چې ځان ته به په فصاحت بلاغت کې څه وی، هغې خلکو ته چیلنج. هغه قوم ته چې لبید پکې تیر شوی دی، کعب ابن زهیر پکې تیر شوی دی، امرؤ القیس پکې تیر شوی دی، چې هغې به نظم ولیکه، قصیده، شعرونه، او د بیت الله په دروازه به ټک وال وي داسې جوړ کې، دنیا له به چیلنج ورکوو، ځکه بیت الله ته د دنیا خلک راځي. د طالبانو ته پتره 7 معلقات، هغه خلک چې دنیا له چیلنج ورکوي، قرآن هغې له ورکوه. که تاسو وایئ دا د پیغمبر جوړ کړی، تاسو جوړ کړی. خو چې کم کمالات، رموز، اسرار د فصاحت بلاغت او کم برکت کمالات په قرآن کې دی، هغسې به جوړه. هغه د حضور پاک زمانې نه ونیسه تر اوسه پورې د قرآن د رکوټي صورت برابر قرآن یې نه جوړ کړی شو، نه جوړولی شي او نه به جوړ کړي. ولې؟ وجه سره زه یو ستاسو به لکه خو عربي ده جوړ دی که نه شي جوړولی. دا د حضور پاک معجزه ده، د معجزې مثال څوک نه شي پېښ کولی. زه یو مثال تاسو له در کوم چې تاسو ورباندې پوه شئ. یو صحابي حضور پاک له دعوت کړی، یو چیرې ولا لال کړی، صحابه ځان سره بوتلل، صحابو ته هم دعوت. رسول الله مبارک صحابو ته وفرمایل وی دا هډوکي تش کړئ، غوښه ترې وخورئ، ماته یې مخې ته کښېږدئ، د هډوکي ضایع نه کړئ. ونچېلې بس ټول لګیا شو او هغه هډوکي تش کړل، او د پیغمبر مبارک حکم و، صحابو به په سر وچشم منه، هغه هډوکي راوړل او حضور پاک ته یې مخکې کېښودل. قسم د حضور پاک پې د پاسه لاس راښ کړه، واپس ته چیرې جوړ شو.
او څه جادو نو جادو خو اثار پې بیا ختم شي نه هغه صحابي و هغه چیلي مونږ کره ډېر عمر و مونږ برکت له نه خرڅاو بوډا شو ناجوړه شو نو بیا مړ کېده نو بیا ملال کړ دوه ځله وخوړلی شو یو ځل یې غوښه حضور پاک او صحابه وخوړه یو ځل وروستو هغوی وخوړه دې ته معجزه وایي داسې یو کار د پیغمبر نه صادر شي یا د هغه مخکې د هغه د منشا مطابق چې د عقل او د عادت نه پورته عقل ورته نه رسېږي دې ته خلک عاجزه کوي چې د دې مثل څوک پېښ نه کړي نشي کولی حضور پاک ناستو ترمذي شریف کې حدیث دی یو باندې راغی د دواړو جهانو مبارک سردار ولې د ایمان دعوت ورکوي مسلمان شي باندې سي ورته وایي ستا څه دلیل شته د پیغمبرې وایي وایي څه دلیل دی وایي که د اونې د غونچک ته اشاره وکړم چې لاندې راشه او راکوشي او بیا خپل ځای ته وخېږم وبه منې بلکل وایي که دا کار دی رسول الله مبارک غونچک ته اشاره وکړه هغه څانګه اوږدېده غونچک ویښله راوباسي بیا ورته اشاره وکړه څانګه واپس لنډېده غونچک خپل ځای له ورسېد بانډیسي کلمې شهادت وایي خدای مسلمان دی درته داسې وکړه حضور پاک ته مدینه شریفې ته هجرت په سفر 4 کسان دي یو رسول الله مبارک دی یو ورسره حضرت ابوبکر صدیق یو ورسره یو خادم دی عامر ابن فهیره او یو ورسره لارښودونکی لارې ورته ښوونه عبدالله ابن اریقط قافله روانه ده مکې د کافران ورپسې شاته تکل کړي او حضور پاک د خدای پچ کړ نو چې مدینې ته لار لږه پاتې شو نږدې شو نو هلته یوه علاقه وه چې هغه د ام معبد په نوم مشهوره وه ام معبد یو ښځه وه سخي ښځه وه دومره سخي وه چې دنیا کې هغه وخت یاده وه ټولو خلکو به وې لکه حاتم تی چې څنګه دنیا کې یاده دارنګې دا یاده وه په لاره کې به څوک تلل د دې به میلمانو خو داسې میلمستیا نه ښه مضبوطه میلمستیا به یې خلکو له کوله مشره ښځه وه دا مشران اوس هم په کلي کې بعضې مشران یې ښځې وي هوښیارې وي دیندارې نو خلک یې قدر کوي ټول کلی قدر کوي او پیژني ټول کلی حضور پاک دا قافله د 4 کسو د هغې حجرې ته ورغله هغې ورته ووایي میلمانو کوم ځای نه راغلی مکې نه چېرته ځای بس مونږ ځو چېرته په سفر ځو وایي ښه کښېنئ خاوند مې څاروي بوتلي سرنله او مازدیګر به راځي تاسو دمه شئ ډډه ولګوئ څاروي به هم دمه شي او چې کله خاوند مې راشي یو ګډ چیلې به درته حلال کړم حضور پاک وفرمایل وایي نه په مونږ تلواره ده مونږ نیساري که نخت په کور کې سي راوړه مونږ میلمانه یو چې وخورو زه به وایي اوس په کور هېڅ نشته د خوراک څه نشته خو لږ دمه شئ بس مازدیګر نږدې دی خاوند به مې راشي ګډ چیلې به درته حلال کړم د کور په دې ګوټ کې یو چیلې تړلې وه په موګین حضور پاک وایي دا چیلې راله شکم به دا مونږ له ډېره ده ښځې ورته وایي ام محمد وایي په دې کې خو پی نشته دا خو وچه ده وچه چیلې کې پی نه که تیلی زور هم ورکړي وینه به ترې راوباسې خو پی پکې نشته او بل دا ناجوړه ده که دا جوړه وه د نورو څاروو سره به دا تلې ورسره نله بیماره ده ګوره شخوند نه وای چې څاروی ناجوړه یې شخوند نه وای چې کله جوړ شي بیا دا شخوند وایي دا ګیا باندې خوله راکړئ حضور پاک ورته وفرمایل وایي درته د خدای نوم واله او ته کښېنه ورته وایي پکې پی نشته وچه چیلې ده څه دي پکې د هغې دا خیال و چې دوی د چیلو په دې لنګوالي او برابرانو په دې نه پوهېږي رسول الله مبارک وفرمایل وایي داسې وکړه یو جام مونږ لره مونږ یې ځان له لشو هغې جام ورکړه وایي څه لشه کښېنئ زه راته دروغ خو نه ویم ځای په خپله وګورئ څاڅ کې پیم پکې نشته و چې حضور پاک چیلې ته کېناست او خپلې مبارکې ګوتې د چیلې په تو کېښودې په خدای قسم چې د هغې تی او غولان د پیو ډک شو یکدم او خپې یې مرتې کړې چې که ما لشې لشه او شخوند یې شروع کړه جوړه هم شوه
معبد حیرانه ده خدای داسې جادو دی که دا څه کرتب دی بیماره چیلۍ ده جوړه شوه شکل نه پته لګي دا یې په ګیا خوله چلی او خپې یې مرته کړې چیلۍ خو لتې متې وایي نیسي به نه خپې یې ارته کړې دا بله معجزه او بل غلان د پیو ډکه ده حضور پاک په خپله ولشله په خپله یې مسکل ابوبکر صدیق مسکل عامر ابن فهیره مسکل عبدالله ابن هریقه مسکل ښځې مسکل او چیلۍ هم هقسې غلان ده ډکه ده د پیو حضور پاک ترې روان شو ښځه حیرانه ده چې خدای داسې مازدیګر ماښام یې خاوند راغی څاروي راوستل ای بو معبد راشه چیلۍ ته دې وګوره بجلی خو نه وی زمانه کې تیاره وه وی څه چل دی وی وګوره وی جوړه ده هقسې ګیه خوړه ټیک ټاک شوې وه او وی غلام دې ته یې وګوره ښځې دا څه چل دی وی دقسې یو هلک راغلی و دا د نمونه څلور کسان وتلل دا چل یې وکړ هغه وخت هم چیلۍ د پیو ډکه وه ډکه ای ښځې دا دې ولې نه ایسارو لوی برکت خدای راوسته او دنه لاړ ای ښځې دا خو هغه انسان دی چې خدای ده له پیغمبري ورکړې ده دا خو د آخرې زمانې پیغمبر دی او خپل قوم مجبوره کړی دی د وطن نه یې راویستی دی یا ښځې څه ظلم دی وکړه زیاتې دی وکړه لوی برکت ته نه له ولې دې نه ایساره شپه به یې کړې وه مونږ سره مونږ به ورله ډېر غټه مېلمستیا کړې وه وی ما خو ډېر ورته وویل خو نه ایساری نو بیا څه موده پس دغه خاوند دی ابو معبد او ام معبد سره د خپل خاندانه مدینې ته لاړل او د حضور په پاک په لاس یې بیعت وکړه الله مسلمانان کړل او دا ام معبد څه وایي تاسو خصایص کبرا ګورئ یا نور کتابونه د معجزاتو هغه وایي هغه چیلۍ مونږ کره ډېر عمر وه همیشه به یې پی ورکول همیشه کال کې به یو ځل لږ غوندې پی کم کړل یکدم به یې پی زیات کړل نه لنګېده او نه بلاربېده او یو شان پی به یې ورکول دې ته معجزه وایي دی څوک دی تکړه شي داسې دې وکړي که دا جادوګر کوي خو چې د خلکو ناخوا شي بیا هغه شی نه دا معجزه شوه دقسې وروڼو قرآن شریف زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر معجزه ده دوه قسمه معجزې دي یو هغه معجزه ده چې پیغمبر سره وه خو چې پیغمبر لاړ معجزه ولاړه حضرت موسی علیه السلام سره کونټۍ وه دریاب یې پي وه بحر قلزم او هغه بحر قلزم کې لارې جوړې شوې سمندر دریاب دی زه هغه ځای له په خپله تلې ما لیدلی دی هغه ځای دومره دې دغه ځای کې دا بحر قلزم راغلی نهر سویس دغلته جوړ شوی نهر سویس هغه نهر سویس باندې هم لاندې پکې ګاډې دي عجیبه عجوبه ده د دې ځای نه مردان لالک دی مردان د هغې نه هم لرې دونه د سمندر دریاب دی او دا په منځ کې لارې شو او بیا هلته کاڼې په هغه امسا باندې وو د هغې نه چینې جوړې شوې په وادي سینا کې اوس هم ما په خپله لیدلي دي هلته یې بورډ لګولی دی آبار موسی پې لیکلی او کویان اوس هم شته هغه بیا وروسته کویان شوي دي هغه چینې په یو دو کې لږې شانتې اوبه وي په نورو کې اوبه نه وي هغه امسا څوک وایي په استانبول کې د اختلاف پکې شته خو ده چې د مصر متحف ته لاړم جیبګر کې نو هلته هم یو امسا پرته وه او لیکلي وو پې چې عصا موسی النبي علیه السلام دی ورته لیکلي شیشه کې بنده وه امسا اوس هم شته لیکن اوس پې ته دریاب نشي چولی اوس پې ته د کاڼي نه اوبه نشي رایستی موسی علیه السلام لاړ معجزه کړه عیسی علیه السلام به څه کول برګي له به یې په مخ لاس راښ کړه جوړ به شو ړوند له به یې په سترګو لاس راښ کړه جوړ به شو مړي ته به یې ویې قم باذن الله د خدای په حکم پاسه نو مړي به جمدې شو قرآن شریف کې الله فرمایي وابرئ الاکمه والابرص واحیي الموتى باذن الله خو چې عیسی علیه السلام اسمان ته وخت معجزه هم لاړه دقسې د حضور پاک هم ډېرې معجزې په خدای قسم صحابه څه وایي وایي مونږ به ډوډۍ خوړه او د ډوډۍ سبحان الله به مو اورېدل
خو چې حضور پاک لا ډېرې معجزې ورسره لاړې، لیکن قرآن د رسول الله مبارک هغه معجزه ده چې د حضور پاک د تلو نه پس هم باقي پاتې ده. الحمدلله دا عظیم کتاب دی، د معجزې مثال څوک نشي پیش کولی. اوس دا قرآن خو زما ورونو یوازې د ملا صاحب نه دی، د حافظ صاحب او قاري صاحب نه دی، ستاسو هم دی. پیغمبر زمونږ د ټولو، قرآن زمونږ د ټولو، الله زمونږ د ټولو. نو مونږ به په شریکه که خیري د قرآن شریف خدمت کوو. او مولانا مفتي حمزه اماني صاحب محترم دا دی ګوره لګیا دی، څومره واړه خدای پاک قسم دی دې علماو ته مې د زړه نه دعا ښي. د غریبانو څونه خدمت کوي، څونه کار کوي، مدرسې جوړوي. خلک ما ته یو سړي وي تنخوا لي، ما یې لرې شه بوتله ځانه لګې تنخوا اخلي. تنخوا ته نه دی څه، ته چې جومات کې کار کوې ماله نو خیراتي دی، د ثواب کار دی، ورته پیسې اجرت لري، ترکاڼه دي ورلي ګلکاره دي. د تنخوا څه تنخوا ده؟ مې د ده 15,000 شپږ تنخوا نه ده، د غټ محتمم تنخوا 10,000 15,000 کذا، د غټ شیخ الحدیث تنخوا 15,000 ده. په دې تنخوا څوک چپړاسي مولا که کوي، د موټرسایکل تیل یې پې نه کړي. غټ کار یې د دین خدمت دی. الحمدلله روان دی زموږ د هر عالم نه خدای دی. اوس به تاسو ورونو د عالمانو قدر به کوئ، عزت او احترام به کوئ، د علماو قدر وکړئ. په خدای رزق کې، مال اولاد کې به خدای برکت واچوي، اخر به ښه شي. او که عالمانو، قاریانو، حافظانو مدرسو پورې ګډې ونیوي برباد به شي. ما اوس هم یو ځای کې ووایي، خو وخت کم دی، هغه تفصیل درته نه یم، نور علما هم شته. صرف دونه به ووایو، په خدای قسم یو کسو د علماو نه زمونږ د یو عالم نه مدرسه ونیوه، وی دا ځمکه زما ده، ځه ښه نو بس هغه غریب څه نه شو کولی. 3-4 کاله مدرسې ته جرنده والی و، ملا صاحب لاړ او د کری بلډینګ کې به درسونه کول. بیا یې واپس ورته مدرسه کولاو کړه. دا مې اوس پوره تفصیل یو ځای کې وي. او طالبان او مولیان یې راوستل، واپس مدرسه ورته اوس روزانه جارو پکې خان بابا پخپله و. نوکران یې د دنیا دي نه پخپله کوي، طالبانو له سپلی کوي، مدرسه رنګ کوي او جالي او ما ته دعاګانې کوي، جالي او ما معاف کوي. او سهار او ماښام یې ځان طالبانو ته دا سپلی پاکوي. مې دا پیسې چلو او هغه ځمکه هغه مدرسې هغه محتمم صاحب پسې تحصیلدار پټواري مدرسې ته راوستل، ورپسې انتقال کړه چې سبا یې د نه بیا بل څوک ونه نیسي، زمان رسي. مې دا پیسې چلو شو، وي په ژبه کې چینجي شوي دي، چینجي وایرس. لا امریکا او برطانیه په بار ملکونو کې ډاکټران مې بچو ته وي دا وایرس دي، دا اوس خبرې سمې نه شي کولی، تړی خبرې کوي. وي دا روجه به بیا ورو ورو غټېږي 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 غټېږي، اخره کې به خوله کې نه ځایږي، لکه د سپي به دې لاندې ویدا. یو سړی زما د خبرو خدمت کوي او ته هغه سره دشمني کوې زما د دې خبرو د وجې، رښتیا وایه زما به خوښ نه، دا خو دې زه بدي شم. نو عالمانو سره او قاریانو سره بغض او حسد خبرې، دا ستا پړه کې قرآن سره مینه نشته، دین سره دې والله مینه نشته، دروغ وایې، مونځ کوي، مونځ خو منافقین هم کوه. اوس تاسو ته اخري یو خبره کوم. دلته یو ډاکټر او دا هغه ډاکټر په خلکو کې بدنام کړ چې دې ډاکټر له مور دی او دا پرون یې یو سړی وژلی، د له مور دی بل ورځ یې چا دارو ورکړي دی پرې مړ شو. رښتیا وایي ډاکټر ته به څوک ورشي نه، دقسې چې ته ملا پسې خبرې کوې دله به څوک نه راځي، د ده نه به څوک د دین د مسلې تپوس نه کوي، دا تا بدنام کړ. نو ملا که څه دي؟ دین ته یې تاوان رسو، قرآن ته یې تاوان رسو. د دې عزت وکړه چې خلک دې قرآن زده کړي، د ده قدر وکړه چې خلک د ده د دین خبرې نورې واوري، د دې احترام وکړه چې د ده د مدرسې سره تعلق وساته چې نور خلک هم تعلق وساتي. نن 530 فارغ دي، بل ورځ به 100 فارغ شي. فایده تاوان د قرآن او د دین دی. ټول دوستان چې څومره یې دلته په شریکه به که خیر د دغه قرآن خدمت کوو، ښه ټول به کوئ که نه په شریکه؟ او دا قرآن زمونږ ستاسو په شریکه دی. الحمدلله
نو زه په دې خبرو اکتفا کوم او تاسو نه یو څه وعدې اخلم. مولانا صاحب دې به بیانونه کوي، یو به د نن نه پس ټول د قرآن شریف تلاوت کوي. لاس اوچت کړئ انشاءالله ووایئ، شوق سره ووایئ. دویم به یو بچی مدرسې ته وقف کوي. اوس د روژې نه پس زموږ داخلي مدرسو کې شروع کېږي، یو بچی به قرآن ته او مدرسې ته وقف کوي د خدای دین ته. انشاءالله ووایئ، لاس اوچت کړئ، شوق سره ووایئ، شوق سره. بل به د مدرسې او د عالمانو قدر کوي، خصوصا د مفتي صاحب حمزه، دانیال صاحب، موسی صاحب د دې وروڼو ورته درې واړه وروڼو لګیا دي خدمت کوي. داسې نورې چې دلته مدرسې دي د هغې قدر به کوي، عزت احترام، نیت به خالص دا کوي چې دې کې زموږ د قرآن خدمت کېږي او د الله د دین خدمت پکې کېږي. قسم دی، ګورې قسم مې راته وخوړ، زما څه دي، زه خو د بل علاقې ستاسو ژوند کې، ستاسو رزق کې، مال اولاد کې به خدای برکت ولري. او په سوشل میډیا کې دا کومه نن د علماو او د مدرسو خلاف کومې خبرې شروع دي، کومې خبرې دې له توجه مو ورکوئ، د دې رد وکړئ، رد چې څوک هم دا کوي په کمنټس کې دا مه شیر کوئ، کمنټس کې ورته لیکئ زه منافقه وی، دا یو ټکې ولري. د عالمانو او د مدرسو د ګیرې او د تبلیغ او د دعوت دشمنه وی، منافقه. دا دفاع وکړي. الله یې تاسو کامیاب کړي. ډېر خوشحاله شوم په ډېر لوی تعداد تاسو رانه او دا مجلس هم منور کړ. د ماشومانو بچو سره کېناستی، امید لرئ چې انشاءالله که دا لږ وخت ستاسو خدای قبول کړي، انشاءالله قبلوي به، نو الله به په دې ډېر برکتونه اجرونه درکړي. او مولانا صاحب ته ټولو وروڼو ته سره د علماو زه مبارکباد ورکوم. د دې بچو والدینو ته مبارکباد. الله یې تاسو له دواړو جهانو خیر درکړي. الله هم ډېر خوشحاله کا، الله هم ډېر برکتونه نصیب کا، او الله په بچو کې حافظان او عالمان پیدا کا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله دې مدرسې له علوم القرآن والسنة دې له ډېره ترقي او برکتونه ورکړي. یا الله مولانا مفتي حمزه صاحب ته دې چلول الله ستان کې د خپلو غیبي خزانو نه مدد وکړي. پروردګاره د چا دې مدرسې سره لومبیا لودینو سره پورې څه تعاون کړی، الله د هغې بدلې وله په دنیا کې هم ورکړي او په آخرت کې. یا الله د دې په علومو کې برکت واچوي، کوم چې ورسره قاریان، حافظان، عالمان دي، خدای هغې نه هم د دین خدمت وایي. الله راغلي یو مو په دومره لوی تعداد کې راغلی، د ټولو دا راتلل قبول کړي، خدای په بچو کې عالمان پیدا کړي. او یا الله د دې خلکو که څوک بیماران دي، دوی کې یا کورونو کې روغ صحتونه او شفا ورکړي. یا الله چې چېرته څه پریشانې دي، هر چا موږ ټول پریشانه یو، د بچو له طرف نه، د مال، اولاد، د دین، خدای زموږ پریشانۍ په خوشحالو بدله کړي. یا الله چې څوک مرضیان دي، روغ صحتونه ورکړي، بې اولادو له اولاد ورکړي، چا نارینه اولاد دي، نارینه اولاد ورکړي. دا ټول کلی علاقه په دین او په دنیا آباده کړي، د حضور پاک اهتمام نصیبه کړي، د عالمانو مدرسو سره مینه نوره سیوا کړي. چې څوک هم د مدرسو او د عالمانو بد وایي، خدا سازشیان دي، خدای ته ورته هدایت نصیب کړي. او که هدایت یې په قسمت کې نه، خدای دا ځمکه دې خلاصه کړي. الله دا بچي چې دا کوم ناظره او حافظان دي، خدای دې والدین د دې په خوشحالو خوشحاله کړي او د خیر او برکت زندګي نصیبه کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.